अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې موږ صدا سے اهم صدا سے امپورټنٹ انګلیش لینګویج ایډیمز د کو د انګلیش لینګویج محاورې بس د کو چې د هغې په مدد سره ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات امپروف کیږي ستاسو په انګلیش کې لږ نه او ډېر زیاته تبدیلي راځي لږ نه او ډېر زیات بدلون راځي او ها بله خبره د دې سره سره که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو دغه خبرې وکئ نو بیا خو نه د دې دپاره تاسو 12 ټینسز استعمالولی شئ یعنی نه دغه خبرې تاسو د 12 ټینسز په ترو کولی شئ نه د دغې دپاره تاسو ماډل وربز استعمالولی شئ یعنی نه دغه خبرې تاسو د ماډل وربز په ترو باندې کولی شئ ګرانو کتونکو د دې دپاره څه سپیسیفیک ورډز استعمالیږي د دې دپاره څه سپیسیفیک الفاظ استعمالیږي د ټول ناول زده کوو پښتو کې مونږ یو خبره کوو مونږ وایو غریبي به زما په قسمت کې لیکلی شوې وه یا مالداري به زما په قسمت کې لیکلی شوې وه یوازې زما نه د یو الګ په قسمت کې د هغه په قسمت کې د یو جینۍ د هغې په قسمت کې دغسې مرګ به د هغې په قسمت کې لیکلی شوی و اکسیډنټ به زمونږ په قسمت کې لیکلی شوی و هلته تلل به د هغې په قسمت کې لیکلی شوی و وغیره وغیره زمونږ د پښتو په سینټنسز کې راځي په قسمت کې لیکلی شوی و زما په قسمت کې لیکلی شوی و ستا په قسمت کې د هغې په قسمت کې یو کار لیکلی شوی و ګرانو کتونکو د دې لپاره نه مونږ ماډل وربس استعمالولی شو نه دا خبره مونږ د 12 ټینسز په ترو باندې کولی شو د دې دپاره یو شارټ غوندې سټرکچر دی یو شارټ غوندې فارموله ده چې د هغې په مدد سره تاسو بلها سینټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ بلها داسې خبرې کولی شئ چې په هغې کې تاسو ویل غواړئ زما په قسمت کې لیکلی شوي یوازې زما نه د یو الګ د یو جینۍ د ټولو ناول به تاسو سبجیکټ لګوئ یعنی څوک چې په جمله کې کار کوي کارکوونکی په دویم نمبر به ایز ایم آر لګوئ د سبجیکټ مطابق که چېرته سبجیکټ آی و نو بیا به ایم لګوئ که چېرته سبجیکټ هی شي ایټ یا یو سینګولر ناون نو بیا به د هغې نه پس ایز لګوئ او که چېرته سبجیکټ یو وی دی یا یو پلورل ناون نو د هغې نه پس به بیا آر لګوئ او په دریم نمبر به ډیسټنټ لګوئ په اول نمبر سبجیکټ بیا ایز ایم آر او په دریم نمبر باندې ډیسټنټ او په څلورم نمبر به ټو بی لګوئ او په آخره کې به ناون لګوئ د ټو بی نه پس به ناون لګوئ لکه څنګه چې موږ ویل غریبي به زما په قسمت کې وي مالداري به زما په قسمت کې وي نو په آخره کې به بیا ناون لګوئ خو ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ که چېرته زموږ څه په سینټنس کې په جمله کې یو ناون نه و زموږ څه ورب و لکه څنګه چې موږ ویل مرګ به د هغې په قسمت کې لیکلی شوی و نو مرګ خو زموږ سره یو ناون نه دی مرګ خو زموږ سره یو ورب دی نو بیا به موږ په څلورم نمبر باندې ټو بی نه لګو بیا به موږ صرف ټو لګو او بی به موږ لرې کوو او د هغې سره به سمدست د ټو سره به بیا موږ ناون لګو او که چېرته زموږ سره یو ناون و یعنې پور و غریبي وه ریچ و مالداري وه نو بیا به موږ ټو بی لګو او په آخره کې به ناون لګو لکه فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او هغه داسې دی که زه ووایم چې غریبي به زما په قسمت کې لیکلی شوي وي نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي آی ایم ډیسټنټ ټو بی پور او د آی ایم ډیسټنټ ټو بی پور مطلب دا دی چې غریبي به زما په قسمت کې لیکلی شوي یوازې غریبي نه که زه ووایم چې مالداري به زما په قسمت کې لیکلی شوي نو بیا آی ایم ډیسټنټ ټو بی ریچ او د آی ایم ډیسټنټ ټو بی ریچ مطلب دا دی چې مالداري به زما په قسمت کې لیکلی شوي یوازې مالداري هم نه که زه ووایم چې مرګ زما په قسمت کې لیکلی شوی دی نو دې دپاره استعمالیږي آی ایم ډیسټنټ ټو ډای او د آی ایم ډیسټنټ ټو ډای مطلب دا دی چې مرګ زما په قسمت کې لیکلی شوی دی خو ګرانو کتونکو یوازې د پریزنټ په باره کې نه مونږ د پاسټ په باره کې هم ویلی شو مونږ دا ویلی شو چې مرګ به زما په قسمت کې لیکلی شوی و غریبي به زما په قسمت کې لیکلی شوي و مالداري به زما په قسمت کې لیکلی شوي و یعنی کله چې مونږ پاسټ ته اشاره کوو نو بیا به مونږ ایز ایم آر نه استعمالو بیا به مونږ د ایز ایم آر په ځای باندې
واز ور استعمالو. که سبجیکټ زمونږ سره آی هی شي اټ یا یو سینګولر ناون نو بیا به مونږه واز لګو، او که سبجیکټ زمونږ سره یو وی دی یا یو پلورل ناون نو بیا به مونږه ور لګو، او باقي هم هغه سیم سټرکچر دی، سیم فارموله ده. که زه وایم چې غریبي به زما په قسمت کې لیکلی شوې وه، نو د دې لپاره استعمالیږي I was destined to be poor، او د I was destined to be poor مطلب دا ده چې غریبي به زما په قسمت کې لیکلی شوې وه. یا زه ووایم چې دا اکسیډنټ به د هغې په قسمت کې لیکلی شوی وو، یعنی دا اکسیډنټ کول به د هغې په قسمت کې لیکلی شوي وو، اوس نه په پاست کې په تیر شوي وخت کې. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي they were destined to accident، او د they were destined to accident مطلب دا دی چې د اکسیډنټ به د هغې په قسمت کې لیکلی شوی وو. یوازې اکسیډنټ هم نه، دغسې مرګ، دغسې غریبي، مالداري. او ګرانو کتونکو که چېرته مونږ د فیوچر په باره کې خبره کوو، که چېرته مونږ د مستقبل په باره کې خبره کوو، نو بیا مونږ بالکل د مستقبل په باره کې هم واز ور نه لګو، نه به ازمار لګو. د دې لپاره به بیا مونږ ویل بي او شل بي لګو. فار ایگزامپل که زه ووایم چې غریبي به پر روان وخت کې، پر روان ټایم کې زمونږ په قسمت کې لیکلی شوي وي، نو دې لپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي we shall be destined to be poor، او د we shall be destined to be poor مطلب دا دی چې غریبي به زمونږ په قسمت کې لیکلی شوي وي. یا زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکړم، زه ووایم چې مالداري به پر روان وخت کې د هغې په قسمت کې لیکلی شوي وي، نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي she will be destined to be rich، او د she will be destined to be rich مطلب دا دی چې مالداري به د هغې په قسمت کې لیکلی شوي. او یوازې دا یو څو اگزامپل نه، په دې طریقې سره تاسو بلها هغه سنټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ په کومې کې چې تاسو ویل غواړئ دا پلانکې کار به زما په قسمت کې لیکلی شوی وي، یا د یو هلک په قسمت کې، یا د یو جینۍ په قسمت کې، یا زمونږ په قسمت کې، یا ستاسو په قسمت کې، یا د هغې په قسمت کې لیکلی شوي وي. نو دې لپاره بالکل تاسو دغه سیم فارموله، دغه سیم سټرکچر استعمالولی شئ، او تاسو بالکل په دې باندې بلها سنټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ. اکثر لا مونږ په پښتو کې وایو، مونږ پښتو کې یو خبره کوو، مونږ وایو زمانه وشوه چې هغې ما ته رینګ نه دی کړی، زمانه وشوه چې مونږ خپلو کې ترمنځ خبرې نه دي کړې، زمانه وشوه چې هغې دلته نه راځي، زمانه وشوه چې مونږ هلته نه ځو وغیره وغیره. زمونږ د پښتو په سنټنس کې راغی زمانه وشوه. ګرانو کتونکو د دې لپاره په سپوکن انګلیش کې استعمالیږي it has been ages. د it has been ages مطلب دا دی چې زمانه وشوه. it has been ages مطلب دا دی چې زمانه وشوه. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سنټنس دی، او سنټنس داسې دی که زه ووایم چې زمانه وشوه چې هغې ما ته رینګ نه دی کړی، یعنې د یو جینۍ په باره کې خبره کوم او زه وایم چې زمانه وشوه چې هغې ما ته رینګ نه دی کړی، یا ډېره موده وشوه، یا ډېر زیات ټایم وشو چې هغې ما ته رینګ نه دی کړی. د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي it has been ages. د it has been ages مطلب دا دی چې زمانه وشوه. او په دویم نمبر باندې she did not call to me. د she did not call to me مطلب دا چې هغې ما ته رینګ نه دی کړی. پوره سنټنس دا شو it has been ages she did not call to me، او مطلب دا دی چې زمانه وشوه چې هغې ما ته رینګ نه دی کړی. بل اگزامپل، فار ایگزامپل که زه ووایم چې زمانه وشوه یا ډېره زیاته موده وشوه چې مونږ خپلو کې ترمنځ خبرې نه کوو، یعنی خپلو کې یو تر بله خبرې نه کوو. زمانه وشوه چې خپلو کې ترمنځ خبرې نه کوو. it has been ages we don't talk، او د it has been ages we don't talk مطلب دا دی چې زمانه وشوه
چې مونږه خبرې نه کوو. بل اگزامپل فار ایگزامپل زه د یو چا په باره کې خبره کوم او زه وایم چې زمانه وشوه چې هغې نه راځي، یعنی ډېر وخت وشو، ډېره زمانه وشوه چې هغې دلته نه راځي یا زمونږ ځای ته نه راځي. دې دپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي It has been ages they don't come، او د دې مطلب دا دی چې زمانه وشوه چې هغې دلته نه راځي. It has been ages they don't come، او مطلب دا دی چې زمانه وشوه چې هغې دلته نه راځي. break down the outfit cast، او ګرانو کتونکو break down the outfit cast د انګلیش لینګویج یو ایډیم دی، د انګلیش لینګویج یو محاوره ده، او د دې مطلب دی د خپل ټول لباس قیمت چاته ویل، یعنی د خپل ټول لباس قیمت یو بل چاته ویل. د دې لپاره په انګلیش کې break down the outfit cast استعمالیږي، یعنی د سر نه والا تر خپو پورې یا د خپو نه والا تر سره پورې د خپل لباس قیمت چاته ویل. په موجوده ټایم کې چې ستا سره څه وي، ستا په وجود باندې څه وي، د هغې قیمت ویل، یعنی د پیزارو قیمت ویل، چپلو بوټانو قیمت ویل، دغسې د لباس کپړو او ګړۍ وغیره، دغسې ستا ټوپۍ کیپ وغیره، دغه ټولو څیزونو قیمت چاته ویل. دې دپاره په انګلیش لینګویج کې break down the outfit cast استعمالیږي. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د چا نه تپوس وکئ او تاسو ورته ووایئ چې آیا ته کولی شي چې ما ته د خپل ټول لباس قیمت ووایې، د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي can you break down the outfit cast، او د can you break down the outfit cast مطلب دا دی چې آیا ته ما ته ویلی شي د خپل ټول لباس په باره کې، یعنی د خپلو پیزارو په باره کې، چپلو بوټانو په باره کې، د خپلو کپړو په باره کې، دغسې د خپل ګړۍ ټوپۍ کیپ په باره کې، آیا ته ما ته د دې په باره کې ویلی شي. خو ګرانو کتونکو تاسو د یو هلک په باره کې هم ویلی شئ، تاسو دا ویلی شئ چې آیا هغه کولی شي چې ما ته د خپل لباس په باره کې ووایي، یعنی ما ته د خپل پیزار، خپلو کپړو ګړۍ وغیره قیمت وایي. نو د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي can he break down the outfit cast، او د can he break down the outfit cast مطلب دا دی چې آیا هغه کولی شي، یعنی د یو هلک په باره کې ته وایې چې آیا هغه کولی شي چې ما ته د خپل ټول لباس په باره کې وایي. یوازې د یو هلک په باره کې نه، تاسو د یو جینۍ په باره کې ویلی شئ چې آیا هغه کولی شي چې ما ته د خپل لباس په باره کې وایي. can she break down the outfit cast، او د can she break down the outfit cast مطلب دا دی چې آیا یو جینۍ هغه کولی شي چې ما ته د خپل لباس قیمت ووایي، د خپل لباس په باره کې راته ووایي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایډیم باندې پوه شوي. که چېرته تاسو نور هم داسې قسم له انګلیش ایډیمز غواړئ او تاسو غواړئ چې په داسې قسم له محاورو سره خپل انګلیش نور هم امپروو کړئ، نو بیا بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېږدئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ مطابق به زموږ نیکسټ ویډیو وي. After much deliberation she texted me، او مطلب یې دا دی چې د ښه غور او فکر نه پس، د ښه سوچ او سمجھ نه پس هغې ما ته میسیج وکړو. After much deliberation we went to Dubai for tour، او مطلب یې دا دی چې د ښه غور او فکر نه پس مونږه دوبۍ ته په چکر باندې لاړو. After much deliberation they told a lie، او مطلب یې دا دی چې د ښه غور او فکر نه پس، د ښه سوچ او سمجھ نه پس هغې دروغ ویل. ګرانو کتونکو د after much deliberation مطلب دا دی کله چې تاسو وایې د ښه غور او فکر نه پس، د ښه سوچ او سمجھ نه پس، خو یوازې دا یو څو اگزامپلز نه، یوازې دا 2-3 اگزامپلز نه، کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل غواړئ د ښه غور او فکر نه پس، یوازې ټیکسټ نه چې میسیج یې وکړو یا یوازې دوبۍ ته په چکر باندې تلل نه، چې تاسو په کومو خبرو کې هم ویل غواړئ چې د ښه غور او فکر نه پس، نو بالکل تاسو د هغې لپاره استعمالولی شئ after much deliberation. یعنی که تاسو ویل غواړئ چې د ښه غور او فکر نه پس ما ځان ته موبایل واخیست، ما ځان ته موټر سایکل واخیست،
زه هلته لاړم، زه دلته رالم، ما هغه کار وکړو، ما دا کار وکړو. او یوازې تاسو هم نه، د یو هلک په باره کې هم ویلی شئ. تاسو ویلی شئ د ښه غور او فکر نه پس یو هلک دا چل وکړو، هغه چل یې وکړو. د یو جینۍ په باره کې، د خپل ځان په باره کې. خو چې کله هم تاسو ویل غواړئ چې د ښه غور او فکر نه پس، د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي after much deliberation. اوس راځئ چې یو بل د سپوکن انګلیش سینټنس زده کړو. اکثر له موږ په پښتو کې وایو، موږ خپل ملګري ته وایو، کلاسمیټ ته وایو، په سوسایټي کې بل چا ته وایو. موږ وایو تورې کپړې ما چوه له نظره بشي، یا موږ وایو د خپلې تنخوا په باره کې چاته مه وایه نظره بشي، یا خپل عمر چاته مه وایه نظره بشي، یا ډېره زیاته چالاکي مه کوه، یا ډېر زیات قابل له ځان نه مه جوړوه نظره بشي. نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي you will catch evil eye. د you will catch evil eye مطلب دا دی چې نظره بشي. you will catch evil eye او مطلب دا دی چې نظره بشي. فار ایگزامپل زه تاته ووایم چې تورې کپړې ما چوه نظره بشي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي don't wear black clothes, you will catch evil eyes. او د don't wear black clothes, you will catch evil eyes مطلب دا دی چې تورې کپړې ما چوه نظره بشي. یا زه تاته ویم چې د خپلې تنخوا په باره کې چاته مه وایه، د خپل سیلري په باره کې چاته مه وایه، ته به نظره شي. نو ګرانو کتونکو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي don't show your salary, you will catch evil eye. او د دې مطلب دا دی چې د خپلې تنخوا په باره کې چاته مه وایه، خپله تنخوا چاته مه وایه، ته به نظره شي. a piece of cake د کمی مطلب چې دی یو ډیر زیات آسان کار. فار ایگزامپل که هغه یو اگزیم وي، هغه یو ټیسټ وي، هغه یو سکیل زده کول وي، هغه یو خبره کول وي، لا چرته تلل وي، خو چې موږ وایو دا پلانکی کار ډیر زیات آسان دی. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي a piece of cake. خو ګرانو کتونکو که چېرته موږ دا a piece of cake ورډ بای ورډ انګلیش ته ټرانسلیټ کو، نو بیا د دې مطلب دا دی د کیک یو ټوکړه خونه. چونکې دا د انګلیش لینګویج یو ایډیم دی، د انګلیش لینګویج یو محاوره ده، او د دې مطلب دا دی یو ډیر زیات آسان کار. فار ایگزامپل زه د یو ټیسټ په باره کې خبره وکړم، لا زه د یو ایگزیم په باره کې خبره وکړم، لا زه د یو اونر په باره کې خبره کوم، لا زه د یو بل کار په باره کې خبره کوم، او زه ووایم چې دا پلانکی کار، دا پلانکی اونر، دا پلانکی ټیسټ ډیر زیات آسان دی. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي the test was a piece of cake. the test was a piece of cake مطلب دا دی چې دغه ټیسټ ډیر زیات آسانو. دا مطلب نه دی چې دغه ټیسټ د کیک یو پیسو، د کیک یو ټوکړه وه. د دې مطلب دا دی د ټیسټ واز ا پیس آف کیک مطلب دا دی چې ټیسټ ډیر زیات آسانو. یا دغسې زه د یو میچ په باره کې خبره وکړم، زه ووایم چې د میچ واز د پیس آف کیک، نو بیا مطلب دا دی چې میچ ډیر زیات آسانو، یعنی میچ ډیر زیات آسانو. د میچ واز د پیس آف کیک، نو بیا مطلب دا دی چې میچ ډیر زیات آسانو. د میچ واز د پیس آف کیک مطلب دا دی چې میچ ډیر زیات آسانو. او ګرانو کتونکو اوس راځئ یو بل ایډیم زده کړو، یو بله محاوره زده کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اکثر له مونږه په پښتو کې د یو کس په باره کې خبره کوو، د یو چا په باره کې خبره کوو، او مونږ وایو هغه تر نیمې شپې پورې محنت کوي، هغه تر شپې ناوخته پورې محنت کوي. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي burn the midnight oil. او د burn the midnight oil مطلب دا دی تر نیمې شپې پورې محنت کول، یا تر شپې ناوخته پورې محنت کول. burn the midnight oil. burn the midnight oil مطلب همدغه دی چې د شپې تر ناوخته پورې یا تر نیمې شپې پورې محنت کول. فار ایگزامپل که زه ووایم چې she burned the midnight oil to finish her work. او مطلب یې دا دی she burned the midnight oil to finish her work مطلب دا دی چې هغې د خپل کار مکمل کولو دپاره، هغې د خپل کار
کمپلیټ کولو لپاره تر نیمې شپې پورې مهنت وکړو، تر نیمې شپې پورې مشقت وکړو. She burned the midnight oil to finish her work. او مطلب یې دا دی چې هغې د خپل کار مکمل کولو لپاره تر نیمې شپې پورې مهنت وکړو. او اوس راځئ چې په یو بل ایډیم یو بله محاوره هم زده کړو او هغه دا buckle down. او buckle down استعمالیږي to start working seriously and with focus. مطلب یې دا دی چې یو کار چې هغه ته په ډېر زیات دهان سره ډېر زیات په توجه سره او سیریسلی شروع کړي نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي buckle down یعنی to start working seriously and with focus. یعنی یو کار چې هغه ته ډېر زیات په سوچ سمج سره په ډېر دهان سره او په ډېر توجه سره شروع کړي نو دې دپاره مونږ یې استعمالو buckle down یعنی دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي buckle down. For example که زه ووایم چې he finally buckled down and started preparing for his exam. او مطلب یې دا دی چې آخر هم په ډېر سوچ سمج سره په ډېر زیات دهان سره په ډېر زیات توجه سره هغه د خپل اگزام دپاره د خپل امتحان دپاره تیاری شروع کو. He finally buckled down and started preparing for his exam. او مطلب یې دا دی چې اخر هم په ډېر زیات سوچ سمج سره په ډېر زیات دهان سره هغه د خپل اگزام دپاره د خپل امتحان دپاره تیاری شروع کو. خو ګرانو کتونکو دغه کومه ایډیمز چې مونږ زده کړه او د دې سره دا کومه اگزامپلز مونږ ورکړه نو یوازې دا 2-3 اگزامپلز نه یا یو اگزامپل نه د یو ایډیم سره یعنی کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې وایي تاسو وایي په ډېر سوچ سمج سره په ډېر دهان سره په ډېر توجه سره یو کار شروع کو نو د دې دپاره تاسو بالکل استعمالولی شئ buckle down. یا تاسو چاته ویل غواړئ چې تر نیمې شپې پورې یو کس دی هغه مهنت کوي تر شپې ناوخته پورې مهنت کوي یا تاسو یې کوئ یا تاسو بل چاته وایي نو دې دپاره ایډیم استعمالیږي burn the midnight oil. او د burn the midnight oil مطلب دا دی تر نیمې شپې پورې مهنت کول تر نیمې شپې پورې مشقت کول. او که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې دا پلانکې کار ډېر اسان دی ډېر ایزي دی نو دې دپاره بیا تاسو استعمالولی شئ a piece of cake. دا piece of cake مطلب دا دی یو کار چې هغه ډېر زیات آسان وي. In the time of need one even bow before a buffoon. او مطلب یې دا دی چې د ضرورت په وخت کې به خر ته هم پلار وي د ضرورت په وخت کې به دومره سنډه ته هم پلار وي. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو دا خبره په انګلیش کې کول غواړئ نو بیا د دې سره به ستاسو انګلیش ډېر زیات مزیدار او ډېر زیات ذایقه دار ولګیږي. او بله دا چې تاسو به په خپل انګلیش سره خلک ډېر زیات امپریس کوي ستاسو د انګلیش نه به خلک ډېر زیات متاثره شي او هغه به ووایي چې اف کورس یعنی واقع ده چې دا سړی انګلیش ویلی شي. نو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو دا خبره په انګلیش کې کول غواړئ چې د ضرورت په وخت کې به خر ته هم پلار وی نو د دې انګلیش داسې دی in the time of need one even bow before a buffoon یعنی د ضرورت په وخت کې به خر ته هم پلار وی. in the time of need one even bow before a buffoon او مطلب یې دا دی چې د ضرورت په وخت کې به خر ته هم پلار وی. خو ګرانو کتونکو یو بله خبره یو بل متل مونږ په پښتو کې کوو مونږ وایو د عقلمند دپاره اشاره او د کمعقل لپاره لوړ. یعنی که چېرته تاسو هم دا خبره په انګلیش کې کول غواړئ چې د عقلمند دپاره یو اشاره کافي ده نو د دې انګلیش داسې دی a gesture is more than enough to the wise. او مطلب یې دا دی چې د عقلمند دپاره یو اشاره هم کافي ده یعنی یو سړی چې عقلمند وي هوښیار وي کمعقل نه وي نو د هغې دپاره یو اشاره هم کافي ده. د دې انګلیش داسې دی a gesture is more than enough to the wise یعنی مطلب یې دا دی چې د عقلمند دپاره یو اشاره هم کافي ده. خو ګرانو کتونکو یو بله خبره مونږ په پښتو کې کوو مونږ وایو کله مونږ د چا سره کینو یا کله مونږ د چا سره چېرته لاړ شو کله مونږ د چا میلمه شو او هغوی زمونږ دپاره څه تکلیف وکړي نو بیا هغوی ته مونږ اکثر وایو مونږ وایو دا دومره تکلیف ته
څه ضرورت و یا دا دومره تکلف ته څه ضرورت و یعنی تا دا دومره تکلیف څه لپاره وکړو دې ته خو داسې څه ضرورت نه و. نو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو هم دا خبره په انګلیش کې کول غواړئ چې دا دومره تکلیف ته څه ضرورت و نو د دې انګلیش داسې دی what was the need for this formality او مطلب یې دا دی چې دومره تکلیف ته څه ضرورت و what was the need for this formality یعنی what was the need for this formality مطلب دا دی چې دومره تکلف ته یا دومره تکلیف ته څه ضرورت و. ګرانو کتونکو او دغسې مونږ یو بله خبره په پښتو کې کوو کله یو څوک یو غلط کار وکړي یو غلطه خبره وکړي نو هغې ته بیا مونږ اکثر وایو مونږ وایو د الله نه ویریږه. نو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو دا خبره چاته په انګلیش کې کول غواړئ یعنی تاسو چاته ویل غواړئ چې د الله نه ویریږه او تاسو دا خبره غواړئ چې په انګلیش کې وکړئ نو د دې انګلیش داسې دی be afraid of Allah. د be afraid of Allah مطلب دا دی چې د الله نه ویریږه. فار ایگزامپل که زه چاته ویم چې دروغ مه وایه د الله نه ویریږه نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي don't tell a lie be afraid of Allah. د don't tell a lie be afraid of Allah مطلب دا دی چې دروغ مه وایه او د الله نه ویریږه. او ګرانو کتونکو یو بله خبره مونږ په پښتو کې کوو کله مونږ چاته کال وکړو کله مونږ د چا څه په موبایل باندې خبرې کوو او مونږ د هغې نه په پښتو کې تپوس کوو مونږ وایو نن سبا چرته نو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو دا خبره چاته کول غواړئ چې نن سبا چرته او تاسو غواړئ چې دا خبره مونږ په انګلیش کې وکړو نو د انګلیش داسې دی where have you been nowadays. د nowadays مطلب دا دی نن سبا او د سنټنس مطلب دا دی where have you been nowadays یعنی نن سبا ته چرته. پښتو کې د دې لپاره مونږ استعمالو مونږ وایو نن سبا په کومه علاقه باندې نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي where have you been nowadays یعنی نن سبا په کومه علاقه. ګرانو کتونکو یو بله خبره مونږ په پښتو کې کوو مونږ وایو بس زه در رسېدلو والی یم کور ته در رسېدلو والی یم ګراوند ته در رسېدلو والی یم هسپتال ته در رسېدلو والی یم یو ځای ته بس در رسېدلو والی یم. فار ایگزامپل که زه ووایم چې زه بس کور ته در رسېدلو والی یم د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي I am about to arrive home او مطلب یې دا دی I am about to arrive home مطلب دا دی چې زه بس کور ته در رسېدلو والی یم. که د هوم په ځای یعنی د کور په ځای پکې تاسو ګراوند یاد کړئ هسپتال یاد کړئ سکول کالج یونیورسټي یاد کړئ. فار ایگزامپل زه یونیورسټي یاد کړم زه وایم چې زه بس یونیورسټۍ ته در رسېدلو والی یم. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي I am about to arrive to university. I am about to arrive to university مطلب دا دی چې زه بس یونیورسټۍ ته در رسېدلو والی یم. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډېره زیاته زده کړه کړې وي تاسو ته به د دې ویډیو نه ډېره زیاته فایده شوې وي. که چېرته تاسو هم واقعي انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې د الف نه وله تر یې پورې انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ نو بیا هم په دې ځای زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یئ یعنی تاسو په ایکټیو وایس پیسیو وایس باندې نه پوهیږئ پارټس آف سپیچ باندې نه پوهیږئ 12 ټینسز باندې نه پوهیږئ ماډل وربز باندې نه پوهیږئ ډایرکټ سپیچ انډایرکټ سپیچ او دغسې نور هم بلها د انګلیش سره ریلیټډ ټاپکس دي د انګلیش سره ریلیټډ خبرې دي. که چېرته تاسو په دې باندې نه پوهیږئ نو بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کمنټ کولی شئ او انشاءالله ستاسو د کمنټ ریپلای به موږ درکوو. یعنی تاسو په یو ځای باندې نه پوهیږئ نو زموږ نیکسټ ویډیو به ستاسو په فرمایش سره وي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.